الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. واقعات أم سليم رضي الله عنها ذكر شولی وعجیب واقعه چې دا بهترین زنانه په صحابیاتو کې چې ډېر زیات مشکلات یې ګاللي او په هغې باندې صبر کړی. اوس د یو بلې صحابیت واقعه راوړي چې هغې ته ویل کېږي ام شریکه رضی الله عنها، چې دیم د ام سلیم رضی الله عنها په شانتې ایمان راوړو او د قوم ورته ویل چې ته مسلمانه شوې نو راځه چې تا موږ د ځان سره په سفر باندې بوځو. د قوم د ځان سره په سفر باندې روانه کړه او په سفر باندې بوتله. کله چې په سفر باندې بوتله په لاره کې له ګبین او کجوري ورکړي. په دې ګبین او کجورو دواړو کې خوږوالی دی او ګرموالی پکې دی. نو کله چې دغه زما مؤمنانو ناظرینو کله چې دغه کجور او ګبین وخوړه نو دا ډېره سخته تږې شوه او تر 3 ورځو پورې چې کوم د دې هغه اوبه ورنه کړې، تر دې چې په ام شریکه رضی الله عنها باندې بېهوشي راغله د ډېرې تندې د وجې نه. نو د قوم یې ورته وویل وایي چې دغه دین پرېږده، د کوم دین ته چې ته اخوتي تا له به موږ اوبه درکړو که نه د تندې نه دې وژنو د تندې نه به هغه مړه شي. ام شریکه رضی الله عنها وایي ما ورته وویل قسم په الله که ما ذرې ذرې کوي که ما ټوټې ټوټې کوي زه به هېڅ چېرې د حق دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې نه ږدم. په دې وخت کې الله رب العالمین په ما باندې رحم وکړه، الله رب العالمین زما مدد وکړه او الله رب العالمین زما سره هغه مرسته وکړه. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. ای د ایمان والاو که چېرې تاسو د الله دین مدد وکړه، د الله دین کومک هم وکړه، د کوم دین کې چې تاسو یې په دې باندې مضبوط ودرېدئ نو الله رب العالمین به ستاسو مدد وکړي. ویثبت اقدامکم او دغه رنګ قدمونه به مضبوط کړم. الله وایي زه به ستاسو قدمونه مضبوط کړم. د ام شریکه رضی الله عنها ایمان ته وګورئ چې قوم ورته وایي چې د بېهوشۍ په حالت کې ده چې دا دین پرېږده او د دې نه بل طرف ته واوړه، بېرته ما خپل پلانې کې دین ته راواوړه، تا له موږ اوبه درکړو. هغه ورته وایي قسم په الله که ما ذرې ذرې کوي که ما ټوټې ټوټې کوي زه د الله رب العالمین د دین نه نه وړم. هغې د الله د دین مرسته وکړه، د الله د دین کومک یې وکړه، د الله دین یې پرې نه ښوده، الله رب العالمین راولېږېده، د هغې مرسته یې وکړه، د هغې کومک یې وکړه، د هغې سره مدد وکړه، د هغې له څونه خطرناک مدد یې سره کړی. تاسو ګورئ ام شریکه رضی الله عنها وایي په دې حالاتو کې زه د بېهوشۍ په حالات کې پرته وم. وایي په دې وخت کې د اسمان یو بوشکه هغه راښکته شوله د اوبو. کله چې راښکته شوله وایي زما په خوله کې چې کوم دی د جنت الفردوس اوبه هغه شروع شولې او ما دا وڅکلې. د قوم راته ویل چې دا اوبه د کوم طرفه شولې؟ وایي ما ورته په جواب کې ویل چې من جانب الله، دا اوبه ماله د الله رب العالمین د جانب طرف نه هغه راکړی شولې او دا اوبه ماله الله سبحانه وتعالی راکړې د باندې نه. داسې یو عظیمه زنانه یو ناشنا زنانه چې ګوره 3 ورځو پورې په تنده باندې د بېهوشۍ په حالاتو کې ده او دا نه وایي چې زه به د محمد رسول الله د حق دین پرېږدم او زه به د خپلې عقیدې نه واوړم. که چېرته د امت مسلمه په زناو کې داسې ایمان پیدا شي لکه څنګه چې په ام شریکه رضی الله عنها کې دی، قسم په الله چې زموږ او ستاسو معاشره به هغه اصلاح شي مسلمانانو، او دغه رنګه زموږ او ستاسو ایمانونه به ورځ په ورځ باندې مضبوطېږي او الله رب العالمین موږ تاسو سره مرسته او کومک کوي. وګورئ د اسمان نه د اوبو بوشکه راکوزېږي او د ام شریکه رضی الله عنها په خوله کې کېښودلی کېږي او د جنت اوبه هغې ته ورکولی کېږي. دا په څه وجه باندې؟ دا په دې وجه باندې چې د پاکې عقیدې په وجه باندې چې ګوره د الله رب العالمین د دین کومک یې وکړه، مرسته یې وکړه، هغه دین نه وانه وخته، ثابت قدمي یې اختیار کړه، الله رب العالمین څه وکړه؟ مدد یې ورسره وکړه. غرض مې دا دی په دې خبرې کولو کې چې د زنانو تاریخ که وګورو، د مخکانو زنانو د صدقې په لحاظ سره وګورو، که د ګاونډیتوب په لحاظ سره وګورو، که د ښو سلوکو په لحاظ سره وګورو او دغه رنګه دینه تاریخ ډک دی. صحابیتو کې داسې یو ناشنا ایمانو نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو کې هم دقه شانتې ایمان پیدا کړي چې موږ او تاسو دقه شانتې مضبوط په خپله عقیده باندې پاتې شو، نارینه زنانه انشاء الله. لکه څنګه چې ام شریکه رضی الله عنها ته د اسمان نه د اوبو بوشکه راښکته کېږي او په خوله کې ورته ورکولی کېږي او د جنت اوبه پیڅکولی کېږي په دنیا کې د الله د جانب او د الله له طرفه، دقه شانتې به موږ او تاسو باندې مؤمنان دا څکولی کېږي، خو په دې شرط باندې چې دا کومه عقیده د توحید ده په دې باندې موږ او تاسو مضبوط پاتې شو تر اخره پورې. الله دې موږ او تاسو ثابتین کړي. وبالله عز وجل التوفیق.